عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال فرمائی سمعت النبی چې ما واورېدل د نبي صلی الله علیه وسلم نه یقولو چې پیغمبر فرمایل اتقوا النار ولو بشق تمره بچ کې ځان د اور نه اگر کلمه کجوره ولې نه متفق علیه په دې حدیث اتفاق د امام بخاری او د امام مسلم شوی دی وفي روایت لهما او د دې دوانو په روایت کې دادی عنه هم د هغوی نه روایت دی د عدی بن حاتم نه قال هغه فرمایي قال رسول الله چې او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد نشته د یو کس په تاسو کې الا مگر سيكلمه ربه زردا چې کلام به وکړي د هغه سره رب د هغه ليس بينه وبينه ترجمان او نه به د الله او د دې بنده په منځ کې څوک ترجمان یعنی پیغام رسان فینظر ایمن منه نو انسان بخپل خی طرف ته وګوري فلا يرى الا ما قدم دا به اونویني مگر هغه څه چې د مخ کې لګري دي وینظر اشأم منه او وګوري د خپل ځان ګس طرف ته فلا يرى الا ما قدم دا به اونګوري مگر هغه څه چې د مخ کې لګري دي وینظر بین یدیه او خپل مخ طرف ته به وګوري فلا يرى الا النار دا به اونګوري مگر اور تلقاء وجهه چې د په طرف بار رواني فتقوا النار پس بچ کې ځان د اور نه ولو بشق تمره اگر که نیمه کجوره ولني فمن لم یجد پس څوک چې نیمه کجوره هم نه مومي فبکلمه طیبه نو په خپل خبرې سره ځان بچ کې خپل خبرې سره ځان بچ کولو نه مطلب دا دی چې د خپلې نه سم خبره وباسي په دې به هم بچ شي الرابع والعشرون 24 نمبر حدیث دی عن انس دانس رضی الله عنه قال هغه فرمایي قال رسول الله چې او فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد بشک الله خامخا راضي شي د بندنه اي ياكل الاكله پدې خبره چې دا بنده روټي خوري فيحمده عليها محمد بيد الله بیان کی او يشرب الشربته یا دا انسان سو بس کی سه شربت کی فیحمده علیها دا الله حمد و ثنا په بیان کی یعنی پر روټي او په دوانو وی الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين په دې خبره الله تعالی ډېر زیات د خپل بندنو خوشاليږي او الله دې موږ دې عمل توفیق راکړي اسانه خبره ده روټي خورا او د الله حمد و ثنا بیان کړ کوم نه هېري اکثر روټي دوران کې په دومره خبرو کې مصروف یو چې موږ دعا او نه وایو نه د آغاز او نه د اختتام والاکله بفتح الهمزه او اکلا ستوي د همزه د الف په زبر سره وهي الغدوه او العشوه دا اکلا یا خود ساری روټي ده او یا د ماسخوتنی روټي ده د عربیانو بس دوه روټي وي یو غدوه وا او یو عشوه وا یا یو غدا وا او یو عشاء وا د سحر روټي او د ماسخوتنی روټي د سحر دا روټي ولکنا وخت مده سي جنور ورخکار شو خو ګرم شو نو بیا بد دي غدا وا او د ماسخوتنی روټي وي خلیټ د ما خام نه پس وا الخامس والعشرون 25 نمبر حدیث ده عن ابي موسى عن النبي ابو موسى نے روایت ده هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نے روایت کړي قال چې پیغمبر او فرمایل علی کل مسلم صدقه په هر مسلمان صدقه واجب ده قال صحابي وی چې ارایت اذا الله رسوله تو ګوري ان لم یجد که یو مسلمان نمومي هغه څه چې صدقه په وکي قال پیغمبر وی یعمل بيديه نو عمل دې کی بخپل لاس د کار روزگار کوي فینفع نفسه نو ځان ته هم نفع ور کوي ويتصدق صدقه دې پکې هم کوي قال نو صحابي وی ارایت ان لم یستطع اذا الله رسوله تاسو ګورئ که چېرته هغه د دې هم طاقت نه لري چې مزدوري وکي او پیسې وګټي قال نو پیغمبر وی يعين ذا الحاجة الملهوف
مدد دیو کې یو داسې کس چې حاجت یې او غمګین یو کس دی په څه مصیبت کې سازیت کې څه بیمارۍ کې مبتلا دی او دا ورسره مدد وکړي جسمانی مدد هم وي روحاني مدد هم وي مختلف مددونه یې ده د چا سره لاس خپوي او د چا په کار راشي نو دا هم نیکي ده قال راوي وی دی صحابي چې ارأیت ان لم یستطع اې د الله رسوله کدا کس د دې هم طاقت نه لري چې چا سره لږ لاس خپوي څه مدد وکړي قال نو پیغمبر وی امر بالمعروف او الخير حکم دې کوي د نیکۍ یا پیغمبر د معروف لفظ استعمال کو یا د خیر لفظ استعمال قال نو یو کس وی ارأیت ان لم يفعل اې د الله رسوله تاسو نه ګورئ که یو کس دام نشي کولی قال نو پیغمبر وی یمسک عن الشر فانها صدقه ځان دې د شر نه وساتي نو دا هم صدقه ده متفقون علیه اتفاق په دې حدیث باندې شوی دی د دې ټولو احادیثو نه دا خبره معلومه شوه چې یوه نیکي هم حقیر نه ده ګڼل پکار که هغه د لارې نه غنه اوچتولی که هغه یو بوټی کرلی د هر نیکۍ لپاره اجر دی او د الله په دربار کې د اجر او ثواب ډېر زیات مراتب دي او درجې دي او مرحلې دي نو یوه نیکي هم سپکه نه ده ګڼل پکار او د مسلسل د نیکانو د حصول فکر په خپل ځان کې پیدا کول پکار دي الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین